عوام وایي چې دا ستاسو د حکومت راغلی دی، تاسو بچغې والي عمران خان ګراني راوسته، پلانکې ډینګرې، دا تاسو چې کومه ګراني راوسته زم چې دا خو بل چا نه راوستی، دا اوس چې کوم حالات دي دا ولې؟ دا عادل خان ډېر ښکلی سوال دی وکړو، دا حقیقت خبره ده، دا موږ منو، زموږ مشران یې مني، زموږ وزیر اعظم مني، خو دا ټولې غلطۍ د عمران خان دي، د IMF سره شل ونه ګوتې لګولې وي، یوټرن یې وکړو، او حقیقت خبره ده چې مهنګايي ده ډېره زیاته، انشاءالله حالات به ټیک شي، او زموږ سعودي حکومت سره، چاینا سره او نور ملکونو سره موږ تعلقات ښه دي، زموږ نواز شریف عزتدار سړی دی او هغه څوک نه خفه کېږي، کاروباري دغه سړی دی، د پاکستان باندې خفه کېږي، پاکستان خیرخوا دی، او زه ټولو ملګرو ته حاجي صاحب شهباز شریف ګرځي چاینا ته کله ځي کله دغه ته ځي، خو څوک د 15 روپۍ نه ورکوي، دا ولې؟ دا څه وجه ده؟ دا د عمران خان حالت خراب کړي وو، دا ولې؟ سعودي څونه امداد وکړو، چاینا څونه امداد وکړو، ګوره عادل خانه نور به انشاءالله زمونږ IMF سره خبره بس اخري مرحلو کې دي، او زمونږ به انشاءالله معیشت ښه دي، حالات به ښه شي انشاءالله. صحیح. نو په سود خو ملکونه نه چلیږي حاجي صاحب، تاسو IMF نه پیسې لرئ، څه کې پاکستان په سود تاسو چلوئ، پاکستان خزانه خالی ده، ګوره د KPK حکومت تنهاګانې ورنه کړې، دا ګوره اختر په غریبانو داس تېر شو که نه جي، نو دا خبره ټیک ده چې حکومت عمران خان کسانو خوړلی دی، او د دې احتساب وشي، احتساب وسو کوي پیر انتخابات پہلے احتساب پیر انتخابات، تاسو خو د خپل کسانو سره احتساب وکړئ که نه؟ بالکل زمونږ باندې دوی خو جیل ته موږ ولېږي، نب د دوی مخکې اداره وه، زمونږ مشران جیل ته ولېږل چې سپریم کورټ ته لاړل، هغوی وایي به ثبوت راوړه، ثبوت ونه پرې پرېښودل. علیکم حاجي صاحب، څنګه یې ښه اختر دې څنګه روان دی؟ په دغې اړه هم راته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. عادل نیاز خان، زه ډېر مشکور یم، ته زما کشر یې او تاسو زموږ سترګې یې. زه نن د دې لوی د دې ورکوټي اختر مطلب زه ټولو صایمینو ته هغه کسانو ته چې زه چې په مسلم لیگ یا په وطن مین خلک دي هغوی ته زه اختر مبارکي ورکوم، او بیا والا زه د خپل قائد نواز شریف چې شهي خاندان والا کوم پروتوکول ورکا بلو زه په هر ځای کې په مقام مدینه کې دا زموږ د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې د خلکو مشران سزاوار شي، دغه شي نه بل ځای ته لاړ شي، او زموږ مخکې ظلم چې سزاوار شوي نه الله خپل کور ته وغوښته، او دا زنده ثبوت ده د محبت د شهي خاندانو چې زموږ قائد سره محبت دی، او شهي خاندان کې نه سره د خپل لوره سره د خپل فیملی دا نن د هغوی میلمانه دي. تاسو بیا د امیر مقام خلاف څه کاروایی شروع کړې ده؟ چېرته روانې، څه به کوئ، څه دي لوبه څه روانه ده؟ او عادل نیاز خان چې یو سړی کور بنیاد جوړ کړي، ډکونه وکړي، بنیادونه وکړي، آبادي وکړي، او بیا ورته چې ته کور نه ځه، نه دا افسوس خبره ده. دا یو خبره کومه چې غلبیر را پاسي کوڅې ته تا کې دوه سوري دي، نه امیر مقام مالا سبحان خان لا مشران لا نوټس ورکړ خپل حدیث کې، خدا بل خبره چې زموږ قائد نواز شریف په لندن کې پور ایکشن واغشته، نه زموږ اطلاعات منسټر چې دا مرن اورنګزیب هغه تردید وکړو، او دا خبره ډېر زر دغه شوی وي. اوس دا یو خبره کوم چې د دوه ټوله انشاءالله ډېر زر بس پیوشي، ار د اختر تیر شو، او د اختر نه بعد په هر ضلع کې به قهري زموږ پروګرامونه وي، ځکه چې مسلم لیگ لوی پارټي وه، او مسلم لیگ زموږ شپږ 35 ممبرانو اوس 500 ته راغله، نو مسلم لیگ یې خراب کړ، مسلم لیگ یې ختم کړ، نو موږ د هغې مخنیوي به کوو چې څوک حق خبره کوي هغه ته نوټس ورکوي. زه ډېرې خبرې نه کوم، زه هغه کارکنان ته وایم چې په مسلم لیگ مینو حقیقي مسلم لیګیانو سیریه نظریتي ورکرانو تاسو موږ سره مطلب رابطه وکړئ په خپله، او دا مهرباني وکړئ چې مسلم لیگ بچول غواړئ را میدان ته شئ، او دا نن د مشرف رور او د قاضي حسین احمد مرحوم رور او د په مسلم لیگ ډېر پیداګیر وکړو، د مرتضی جیل عباسي دوی نواز شریف او شهباز شریف ځان مخکې کړی دي، او نور شاته کړي د سکرین دی، خو حقیقت نه پټېږي. 2018 2013 دغه او د میر الیکشن کې پوزیشن مسلم لیگ پوزیشن خراب دی. حاجي صاحب دا وایي چې دلته ستاسو په دې حلقه کې چې کوم زخریله خلک موجود دی څه به څه کوئ؟ अब د پارټۍ نه ګنده مال به څنګه لرکوي د خپلې پارټۍ نه؟ نه هغه چې څوک په مسلم لیگ مین دي، څوک یې مطلب چې چا قربانۍ دي په مسلم لیگ خفه کېږي، او دا خو راغلي خلک دي، دا نن هېڅ پته نه لګي، دا مفاد خلک دي، زه چا غیبت نه کوم، دا مفاد پرست خلک دي، دا څه وخته پورې به وي، او نور هېڅ پته نه لګي. الله ته مسلم لیگ وارثه زموږ یو چې دا کم کسان چې دا کم تحریک شروع کړی دي وارثه دا دي په خیبر پختونخوا کې. د کشتۍ نه وکړې ګوزوي صحیح خبره ډېر زر انشاءالله ان قریب ان شاء الله قریب به ګوزوي چندن کې